امام رکوع ته لاړ، ته اوس راغلی او ته د امام څخه دا رکعت نیسې، نو دا به څنګه کې؟ ګوره تکبیر تحریمه چې الله اکبر دی دا فرض دی، دا فرض به ته په ولاړه ادا کې، او که ته نیم ملا راښکته کړي والله اکبر وښکته لاړې او ملا دې ښکته وه، نو دغه مونځ دې ونه شي. ولې تکبیر الله ولاړې کې به وی، دا نه چې الله اکبر وی په ملا دې ښکته یې ولاړ شي، دا خو تکبیرونه ده، خو رکوع وه. دویم دا بعضې خلک دا وی چې جی الله اکبر مې وویل چې رکوع ته ځم، دا الله اکبر به بل ویم که به نه ویم، نو دا بل ویل دا تکبیر دا به وی، دا سنت عمل دی. نو دواړه تکبیرونه اول فرض دی، دویم څه دی؟ سنت عمل. اوس چې رکوع ته لاړې، امام چې تا په رکوع کې ونیو، تا ته به څنګه پته لګي چې ما امام ونیو که ونه نیو؟ نو مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی، د علي رضی الله تعالی عنه نه مروي دی. بعضې خلک وایي یو ځل پکې سبحان ربي العظیم وی، که دا دې ونه ویلو رکوع دې مکمل، دا نه داسې نه ده. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بس تا زنګونونه ونیول او امام لا سمع الله لمن حمیده نه دی ویلی، او تا سبحان ربي العظیم نیم دی ویلی یا دی اړو ویلی نه دی، خو چې شروع کو د امام سمع الله لمن حمیده ویل، خو تا زنګونونه ونیول، ستا رکوع وشوه، دا رکعت دې مکمل شه. دا روایت مصنف ابن ابي شیبه کې د علي رضی الله تعالی عنه نه مروي دی.